بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن مجید د ترجمه شپږم نمبر سبق ته سوره فاتحه شروع ده. ان شاء الله نن به زموږ سوره فاتحه اختتام ته ورسي، ختم بشي ان شاء الله. سوره فاتحه دا مکی سورت ته په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او 9 آیاتونه دي پکې او یو رکوع ده. نو دینه مخکې مونږه 15 آیاتونه ویلي دي. نن صراط الذین انعمت علیهم زمونږ د احناف په نس دا شپږم آیات ته او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا 9 آیات ته. ٹھیک شو جی. او د شوافی په نس باندې امام شافعی رحمت الله علیه په نس باندې بسم الله الرحمن الرحیم اولنی آیات ته، دویم نمبر آیات الحمدلله ده او دا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بیا اخیری یو آیات غنی. زمونږ د احناف په نس باندې صراط الذین انعمت علیهم پورې دا شپږ آیاتونه شو او 9 نمبر آیات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ده. زمونږ د احناف په نس باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سوره فاتحه ایسا نه ده، دا د سوره فاتحه آیات نه ده. او د شوافی په نس باندې بسم الله الرحمن الرحیم هم د سوره فاتحه آیات ده. ٹھیک شو جی. نو دینه مخکې مونږه 15 آیاتونه ویلي. نن شپږم نمبر آیات دا صراط معنا لاره لاره. ٹھیک شو. لاره لکه څنګه چې خلک په لاره ځي کنه ماغه لارې ته صراط وای په لاره په هغه کې عربی کې صراط الذین. صراط معنا لاره او الذین معنا د هغه خلکو چې د هغه خلکو د هغه خلقو چې انعمت د اکرمت پشان دره. انعمت د فعل ماضی صيغه ده او واحد مذکر حاضر. د فعل ماضی واحد مذکر حاضر صيغه ده. د فعل ماضی واحد مذکر حاضر صيغه ده. اکرمت معنا ده تا انعام کو، تا انعام کو، انعام. ٹھیک شو. تا انعام کو، تا انعام کو وکړو. علا معنا دا پو، علا معنا دا پو یا باندې باندې. او هم معنا دا هغوی. دا هم چې دا ضمیر دی د جمع د پاره د یو کس د پاره هو راځي، د دوه د پاره هما راځي او د ډیرو د پاره هم راځي، د ډیرو د پاره هم راځي. نو دا هم چې کنه دا بیا هم ویل کیږي چې کله د علا حرف جر سره ولګي. نو علیهم معنا دا علا حرف جر دی او دغه معنا دا باندې باندې او د دې هم معنا دا هغوی هغوی ټولو. ٹھیک شو. نو معنا به موږ د دې داسې کوو ها هغوی ټولو باندې، هغوی ټولو باندې. ٹھیک شو. نو صراط الذین دا صراط مضاف ته دا الذین با اسم موصول بیا د دې لپاره مضاف الیه جوړیږي پورا د خپل صله سره. نو اوس په منګه او د دې مضاف رسته معنا کو، د مضاف الیه مخ کې معنا کو. نو ګوره لیکل کېږي مضاف مخ کې او مضاف الیه رسته لیکل کېږي. دا خبره لګي د عوامو د لپاره مشکل دي، خو زه صرف په دې تاسو په اول غواړم چې اول به منګه د الذین معنا کو، رسته به د صراط معنا کو. او عربی کې به اول صراط رسل با الذین وی. نو موږ ګوره صراط الذین، صراط معنا د لاره، الذین د هغه خلکو چې انعمت تا انعام وکړو علیهم په هغوی باندې یعنی د هغه خلکو لاره راتوخه. دغه مخکې آیات کې موږ د الله پاک نه سوال کو اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا ای الله موږ ته وخایا الصراط المستقیم نیغه لاره. نو اوس ته موږ بیا دا نیغه لارې لږ تفصیل کوو. نیغه لاره کومه نیغه لاره؟ صراط الذین د هغه خلکو لاره، هغه خلکو نیغه لاره انعمت علیهم چې تا پاغي انعام کړی دی. نو اوس اول موږ د دې لفظي ترجمه وایو، بیا درته لږ د هغې بیا او وضاحت کوم، لږ تشریح درته کوم، لږ تفسیر درته کوم. صراط الذین موږ به اول د الذین معنا وکړو او بیا به وروسته د صراط معنا وکړو. صراط به معنا موږ وکړو د هغه خلکو لاره چې انعمت تا انعام کو علیهم هغوی باندې. ٹھیک شو. چې تا د هغه خلکو لار راتوخه چې تا پاغي انعام وکړو. نو هغه خلک کم یو خلک دي،
کم خلق دي اوس لږ تفسیر کو نو انعام یافته خلق کم یو دي چې الله په انعامات راوړولي دي کم انعام هغه انعام چې د آخرت لحاظ سره انعام دی لکه آخرت کې به الله جنت ورکوي خپل دیدار به ورته نصیب کوي او د آخرت د تیاری والا انعام ورته الله نصیب کړی دی تقوا ورله په دنیا کې ورکړی ده پرهیزګاري ورله ورکړی ده د الله پاک سره الله پاک د خپل ذات عالی محبت ورته په زړه کې اچولی د خپل پیغمبرانو محبت ورته په زړه کې اچولی د قرآن محبت ورته په زړه کې اچولی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري والا خلق وي نو هغه د آخرت لحاظ سره انعام یافته خلق دي د آخرت لحاظ سره ٹھیک شو نو الله پاک پچا انعام کړی نو بیا په 15 سپاره کې سورې نساء را سورې نساء په 4 سپاره کې شروع کیږي او بیا په 14 کې ختميږي نو په 15 سپاره کې په سورې نساء کې الله پاک فرمایي هغه انعام یافته خلق یادای چې هغه انعام الله په انعام کړی دی مونږ الله نه سوال کو کنه چې الله هغه نه غلار راتوخه چې تا په کوم خلکو باندې د هغه خلکو نه غلار راتوخه چې په کوم خلکو تا انعام کړي نو هغه انعام ولا کم خلق دي نو هغه څلور قسمه خلق دي الله پاک فرمای انعم الله عليهم من النبيين الله چې کوم خلکو انعام کړي هغه نبيان دي والصديقين او صديقان دي صديق دي او والشهداء او شهيدان دي والصالحين او نیکان خلق دي نو نبيان څوک دي چې هغه د ګناهونو نه پاک خلق دي معصوم خلق دي او دویمه خبره چې هغه الله پاک د خپل پیغمبرۍ د پاره د خپل پیغام خلکو ته رسولو د پاره دغه کړي منتخب کړي دي انتخاب ورله الله کړی دی الله پاک خپل پیغمبري ور کړی او الله پاک ورته فرمایل چې زما د بندگان زمانہ او يروا دا زما بندگان ما طرف ته متوجه کا زما د بندگانو د دنیا د خلکو نه تعلق د دنیا د ګندګۍ نه تعلق ختم کړي یعنی د بت پرستی نه د آتش پرستی نه د سورج پرستی نه د غشانتی ستاره پرستی نه نو دغه سيزونه نه وي زما د بندگان راواړه او اسلام طرف ته او شریعت طرف ته دی راواړه نو پیغمبران الله پاک د وحي په ذریعہ الله پاک هغه د پیغمبرانو ته پیغامونه را لېږي الله پاک د وحي په ذریعہ پیغمبرانو ته الله خپل پیغام را لېږي چې زما دا پیغام دي زما بندگانو ته ورسوه نو پیغمبر خو مو پیجندو نو انعام یافته خلکو کې اول پیغمبران دي دویم نمبر صدیقین دي صدیقین چې د پیغمبر د ټولو نه قریب ترین او د ټولو نه اوچته درجه والا دوستان ٹھیک شو نو هغه صدیقین خلک دریم شهدا چې د الله د دین لپاره خپل مال جان قرباني او خپل ځان شهید کړي د الله د دین لپاره ٹھیک شو نو دا دریم نمبر خلک او صالحین چې هغه متقیان پرهیزګار خلک دي د ګناهونو نه ځان ساتي ځان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره تعلق وي نو دغه څلور قسمه خلک دي چې الله پاک په هغه انعامات کړی دي په دنیا کې د هغه انعامونه د آخرت لحاظ سره انعامات دي نو موږ هم د الله نه په سوره فاتحه کې سوال کو اهدنا یا الله مونږ ته وښایه الصراط المستقیم نه غلاره کمه نه غلاره الصراط الذين دا هغه خلکو نه غلاره انعمت عليهم چې تا په انعامات کړی دي نو هغه انعام یافته خلک مو په جنت سلور ډلې د پیغمبرانو ډله چې الله په انعامات کړی دویم د صدیقینو ډله دریم د شهداو ډله څلورم هغه د صالحینو ډله نو دا څلور ډلې دي نو موږ هم د الله نه سوال کوو په سوره فاتحه کې په هر منځ کې موږ دا سوره فاتحه وایو نو موږ د الله نه سوال کوو چې خدای پاک موږ ته د دقې څلور انعام یافته خلکو لار وښایه موږ د دقې څلور انعام یافته خلکو په لار باندې اوچلې ٹھیک شو بیا ته یو سوال کوو چې یا الله ګوره مونږه د هغه خلکو د لارې نه وساتې چې ته پې غوسه شوی ستا غضب پې نازل شوی ستا د عذاب مستحق دي د هغې خلکو د لارې نه مو ساتې او یا الله د ګمراهانو د جاهلانو او د پیغمبر د نافرمانۍ د پیغمبر د نافرمانو خلکو ستا د نافرمانو خلکو د ډلې نه وساتې ٹھیک شو د هغې د لارې نه وساتئ د هغې په لارم روان نه کړي خدایه د انعام یافتو خلکو په لارم روان کړي چې کوم څلور مو ویلې پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین
او خدای پاکه د غضب کړی شوو خلکو د لارې نه مو ساتي او د ګمراهانو د لارې نه مو ساتي. نو هغه سوال به اوس مونږ مخکې کوو. ټیک شو جي. نو صراط ومنه د لاره الذین د هغې خلکو انعمته چې تا پې انعام کړی چې تا انعام کړی علیهم په هغوی باندې. نو یا الله نو دا به مونږ ترجمه داسې کوو ښه د هغه خلکو لاره چې انعمته تا انعام وکړو علیهم په هغوی باندې یا الله د هغه خلکو لار راته وښیې چې تا په هغې انعام کړی دی. نو هغه څلور قسمه ډله مو ویله. اوس د الله نه سوال کوو چې یا الله د هغې خلکو لار راته مه ښایه چې هغې باندې ستا غضب شوی دی، هغه ستا د عذاب مستحق دي، هغه ستا ناپسندیده خلک دي، ستا ناخوښه خلک دي، د هغې خلکو د لارې نه مو ساتي او د ګمراهانو د لارې نه مو ساتي. ټیک شوه. نو غیر معنی ده نه یا علاوه دواړه معنی کولی شي. مغضوب معنی ده غضب کړی شوي خلک، غضب پې شوی دی. الله غضب څه ته وایي؟ غصې ته وایي. غضب کړی شوي خلک. ټیک شو. غضب کړی شوي خلک چې غضب کړی شوی علیهم علا معنی ده په یا باندې څنګه چې دلته د علیهم معنی ده باندې، د علا معنی ده باندې، او هم معنی ده هغوی ټولو. ها اوس په اندقه هغوی ټولو باندې داسې لیکو. ها هغوی ټولو باندې یعنی چې غضب کړی شوی هغوی ټولو باندې، نه د هغه خلکو لاره. غیر معنا نه د هغه خلکو لاره المغضوبي چې غضب کړی شوی علیهم په هغوی باندې، د هغه خلکو لاره راته مه ښایه. غیر معنا ده علاوه د غضب کړی شوو خلکو لاره، علاوه د غضب کړی شوی، یعنی مطلب دا دی چې د غضب کړی شوو خلکو لار راته مه ښایه، د غضب کړی شوو خلکو لار راته مه ښایه. غضب څه ته وایي؟ غصې ته وایي. غصه چې د الله غصه ده پې یا د عذاب پې نازل شوی، د الله نه خوښه خلک چې د الله پاک کوم خلک خوښ نه وي که نه، نو هغې د الله پاک هغې باندې الله پاک خپل غضب را لیږي. ټیک شوه. په دنیا کې عذاب پې وي او په آخرت کې پې عذاب وي. ټیک شوه. نو غیر معنا ده نه المغضوب د غضب کړی شوو لاره علیهم چې هغوی باندې، یعنی چې غضب کړی شوی علیهم هغوی باندې. د غیر معنا ده هغه لاره نه. نو موږ صرف نه لیکلې ده، خو دلته کې مراد هماغه دغه باندې عطف کېږي. ښه جي. دا د هغې بدل راځي، بدل د الصراط والمستقیم نه دا ټول بدل جوړېږي. صحیح شو جي. دا غیر چې دی غیر دا یا خو د دې هم ضمیر نه بدل دی او یا دا غیر چې دی دا د الذین بدل دی. ټیک شو جي. دا الذین صفت دی، صفت یا د الذین صفت دی دا غیر، او یا د علیهم د هم نه دا بدل دی. تلک غونته کې د طلباو دپاره نشاندهاني کوو. نور انشاءالله په دې به زه کوشش کوم چې د عوامو دپاره ترجمه کوو. صراط الذین د هغې خلکو لار راته وښیې انعمته چې تا انعام وکړو علیهم په هغوی باندې هغوی ټولو باندې. ټیک شوه. نو هغه ټول مې ورته وي نبیان، صدیقین، شهدا او صالحین. او غیر المغضوبی غیر معنا ده نه، یعنی مطلب دا نه د هغه خلکو لار راته وښیې المغضوبی چې غضب کړی شوی علیهم په هغوی باندې، هغې ټولو باندې. ټیک شوه. او و معنا ده او لام معنا ده نه. د غیر معنا هم دلته مونږ نه وکړه او د لام معنا مونږ نه وکړه. الضالین ګمراهان خلک، ګمراه نه د ګمراهانو نه د ګمراهانو.
د گمراهانو لار. ټیک شو؟ نه د گمراهانو لار. نو دا مفسرین فرمای کنه دا مغضوب چې دي کنه، مغضوب نه مراد يهوديان دي. يهوديان د مغضوب نه مراد يهوديان دي چې د يهوديانو ته خپته وا چې قرآن مجید دا د الله اخیری کتاب دی، محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اخیری پیغمبر دی، او د دې باوجود هم دوی د قرآن پاک نم انکار وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم انکار وکړو. نو د ارس علم ورته او د علم باوجود د ارس خور ته پته چې قرآن حق دی، د الله اخیری کتاب دی، محمد صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی او اخیری پیغمبر دی. خو د دې باوجود هم دوی د حسد او د بغض د وجې نه د دې پیغمبر نافرمانی وکړه او د الله جل جلاله نافرمانی وکړه. نو د دغه وجې نه دوی باندې غضب وشو. د الله مغضوب علیه خلق دي چې په دې باندې الله غضب نازل کړی دی، په دې باندې د الله غضب دی، غضب الله د دې نه غصه ده، الله په دې باندې غصه دی، د دې نه الله خفه دی، خفه. ٹھیک شو؟ نو دا يهوديان د الله ناپسندیده خلق دي، او ضالین گمراهان خلق، جاهلان خلق. ٹھیک شو؟ گمراهان کم گمراهان خلق چې دوی سره علم نو، دوی ته پته نه و، نو دوی د عیسی علیه السلام خو د الله پیغمبرو، دوی د هغه پیغمبرینم غټه درجه ورکړه، د خدای درجه ورکړه. پیغمبر علی د عیسی علیه السلام خدای ګڼلو، خدای هغه د تثلیث قائل دي، د درو خدایانو قائل دي. الله پاک جل جلاله، الله جل جلاله د ټولو نه لوی خدای ګڼي. او نعوذ بالله بیبي مریم دا د الله پاک بیبي ګڼي، وای دا د الله پاک بیبي وا، نعوذ بالله. دا دویم خدای ګڼي، او دریم خدای چې دا عیسی علیه السلام ګڼي چې دا د الله بچی دی، نعوذ بالله. او قرآن کې الله پاک فرمایي چې الله جل جلاله دا ټول ګندګۍ نه د چا نه پیدا دی، نه څو پیدا دي. ٹھیک شو؟ نو الله پاک د دې نه پاک دی. نو د دې نه مراد بعض مفسرین وایي چې نصارا دي، نصارا او نصارا کم خلق دي؟ مونږ ورته عیسایان وایو، عیسایان. خدا یاد وساتئ، ګورئ دوی نصارا او ته عیسایان ویل دا ټیک نه دي. عیسایان هغه چاته ویل کېږي چې هغه عیسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼي، هغه د الله درجه ورله نه ورکوي، د خدایي درجه نه ورکوي. عیسایان د عیسی علیه السلام ملګرو ته وایي. او چې کوم یهودیان دا کم خلق چې دا کم د هغه زمانه خلق چې د عیسی علیه السلام د زمانه چې د عیسی علیه السلام ته د خدایي درجه ورکړي و، نو هغې ته نصارا وایي. دا نن سبا زمانه کې چې کوم موږ ورته عیسایان وایو، نو دا هماغه نصارا خلق دي. د عیسی علیه السلام هم د خدای پاک د خدای درجه ورکړي، دوی دام خدای ګڼي، عیسی علیه السلام خدای ګڼي او خدای نو دې لپاره د عیسایان چې ورته موږ وایو، نو دا به ورته نن نه پس نه وایو، دا نصارا دي، نصارا. دې ته به نصارا وایو، نصارا. نو د بعض مفسرین وایي د مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي چې کومه د تورات منونکي خلک دي، خو هغه په تورات کې بیا ډیر زیات تحریف کړی دی، د ځان پکې لیکل کړي دي، د ذلیل دنیا دپاره د هغه تورات هم بدل کړی دی، او د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو. ٹھیک شو؟ نو دغه یهودیان ته مراد دي. او د ضالین نه بعض علما فرمایي چې دغه نصارا ته مراد دي چې د عیسی علیه السلام له د خدایي درجه ورکړې وه. نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ ته د نیکانو خلکو لار وښیي، د څلورو فرقو والا خلکو لار راته وښیي، د دې یهودیانو او د نصاراو د لارې نه وساتئ، د دوی لار راته مه ښایه، د دوی په لاره باندې مه بوځه. نو موږ روزانه په مونځ کې دغه سورې فاتحه وایو. ٹھیک شو؟ دغه سورې فاتحه وایو، صراط الذین انعمت علیهم، یا الله صراط الذین، یا الله د هغې خلکو لار راته وښیې انعمت علیهم چې تا په هغې انعام کړی دی. نو هغه انعام یافته مې درته وي پیغمبران، صدیقین، شهدا او صالحین. او یا الله غیر المغضوب، مغضوب معنا د مقتول په شانتې نه. مقتول چاته وایي چې څوک لکه یو قاتل وي، قاتل قتل کولو والا ته وایي چې کوم کس قتل کوي، تمانچه ورسره څوک ولي، نو دا چا سره چې تمانچه ده او دا ډس کوي، دغه تمانچې والا کس ته موږ قاتل وایو. او چې کوم کس مړ شي هغه ته مقتول وایي، مقتول. نو مقتول څه ته چاته وایي چې قتل کړی شوی وي، چې کم کس مړ کړی شوی وي، چا مړ کړی وي، هغه ته موږ مقتول وایو که نه. نو غضب کړی شوی چې دی که نه، غضب کړی شوی
دا مغضوب چې دی د مقتول په شان دی. مغضوب معنا چې غضب کړی شوی دی. غضب کیا ہوا، اردو کې غضب کیا ہوا، مونږ پښتو کې وایو غضب کړی شوی، چې غضب کړی شوی دی. ٹھیک شو. نو مغضوب معنا چې غضب کړی شوی علیهم په هغې خلکو. غیر معنا را، غیر معنا را نه راته لار وښیې، یا الله مونږ ته هغه لار اونښې چې المغضوب علیهم دی چې هغې باندې ستا غضب شوی دی، هغې مغضوب علیه دي، هغې باندې غضب کړی شوی دی، د هغې خلکو لار راته ونښې، او نه راته د ولدوالین د دوالینو لار راته ونښې. دوالین کم خلک دي؟ ګمراهان، جاهلان. ٹھیک شوه چې هغې نسواره دي. نسواره نو بعض علما وایي چې د مغضوب علیهم نه مغضوب نه مراد یهودیان دي، او بعض وایي چې د ضالین نه مراد نسواره دي. خو یاد وساتئ دغه محققین علما وایي چې یاره دغه ته مه خاص کوئ. هر هغه خلک چې هغوی ته پته ده چې قرآن حق دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی، او الله جل جلاله حق دی، جنت حق دی، دوزخ حق دی، قبر حق دی، مرګ حق دی، د دغه ورته علم هم دی او بیا هم نه مني، نو دغه مغضوب علیه دي. ٹھیک شو. او ضالین نه مراد صرف وایي نسواره نه دي، صرف نسواره نه دي، هر هغه خلک ګمراهان او جاهلان خلک دي چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم نه پیژندلی، الله هم نه پیژني، او دغه قبرونه ته سجدې کوي، او دغه خلک دي یو ځای بل ځای ته ګرځي او د بوتانو سجدې کوي او د اور سجدې کوي. بس قومونه داسې دي چې هغوی د پیشوګانو هم سجدې کوي، د خدایي درجې ورکړي دي. پیشوګان د مصر طرفونو ته پخوا زمانه کې دا خلک ډېر زیات وو. نو دغه تی مراد دی. نو صراط معنا د لاره، الذین معنا د هغه خلکو چې انعمت تا انعام وکړو علیهم هغوی ټولو باندې. د هم معنا ما وکړه هغوی ټول، او د علا معنا د باندې. ټیک شو. نو دا هم چې د ډېرو کسانو لپاره استعمالیږي. ټیک شو. د دوو نه زیاتو خلکو لپاره استعمالیږي. نو ځکه ما د ټول وي، ټول معنا ورسره وکړه. ها قرآن پاک کې به داسې ترجمه ورسره نه وي لیکلي شوي، هغوی به لیکلي علا معنا د باندې او هم معنا به هغوی لفظي ترجمه کړي. موږ به کوشش کوو چې لږ با محاوره ترجمه کوو. نو لفظي خو اسانه ده، خو دا با محاوره ترجمه چې ده هغه لږه مشکله ده. موږ کوشش وکړو چې دغه شانتې زده کړو، څنګه چې عام ماحول کې موږ استعمالو که نه، نو دغه شانتې به استعمالو. نو دا خو زموږ د نن ورځې د تفسیر بحث و. ٹھیک شو جی. نن پکې مونږه د ضالین لږ غونته تحقیق کوو. دا د طلباو دپاره، د طلباو د علماو دپاره. ضالین اصل کې دی ضاللین د ضاربین په شان دی، ضاربین په شان. دا د جمع مذکر سالم صیغه ده. جمع مذکر سالم صحیح ده جی. جمع مذکر سالم صیغه ده. په دې کې بیا موږ دا اولنې لام ساکن کو، نو دا اولنې لام په دې دویم لام کې مدغم کو، ادغام کو. ٹھیک شو. دلته کې بیا ادغام شو. دا چې کله اولنې لام ساکن کې، نو بیا د الف هم ساکن راغی او د لام هم ساکن راغی، نو دا یو لام بیا موږ په دې بل لام کې مدغم کو. نو دا موږ ګوره بیا داسې شي. ها ضالین. ٹھیک شو جی. تا مختصر غونته تحقیق مې وکړو. بعض ملګرو راته بیا ټلیفونونه هم کړي وو، موږ ته وایي چې یاره نور تفسیر خو ډېر آسان دی، ښه پې پوهېږو، خو چې را کله پکې ته دا نورې خبرې شروع کړې نو په دې باندې بیا موږ نه پوهېږو، نو لږ پریشانه شو. نو کوشش به کوو چې زه ساده او بعض نیم ډېر ضرورت شي نو زه به راته پکې یو نیم ځای په هغې کې بحث کوو. او دا الذین چې دی دې ته اسم موصول وایي. ښه اسم موصول، او دا جمع دی. جمع اسم موصول دا جمع ده. د یو کس د پاره راځي الذی، د یو سړي لپاره. ها الذی. او د دوه د پاره راځي اللذانی،
اللذانی یا اللذینی او د ډیرو سړو لپاره راځي اللذینا. نو مونږه الذین وایو ښه الذین د ډیرو کسانو کم کسانو باندې چې الله انعامات کړي دي د آخرت لحاظ سره هغه انعامات د آخرت دپاره کړي ګینې داسې په دنیا کې خو هر چا ته ظاهري انعامات خو په هر چا شوي په مسلمان باندې هم شوي په کافر باندې هم شوي. ګوره کافر لم الله دوه سترګې دوه غوږونه او دغه شان خوله ورکړې ده لاسونه اعضا جوارح ورله ورکړي نو دا هم د الله یو نعمت دی. او مسلمان لم الله دقه ورکړي دي. الله پاک په مسلمان هم روزانه خوراک کوي په کافر هم الله روزانه خوراک کوي. الله کافر لم د شپې خوب ورولي سارې را پاسوي مسلمان لم الله خوب ورولي سارې را پاسوي. نو ګوره دنیایي لحاظ سره انعامات خو په مسلمان او په کافر ټولو شوي دي خو د آخرت لحاظ سره انعامات چې الله جل جلاله به هغې پل صراط په پل د قبر نه داسې را پاسوي چې بالکل په څه به پوهېږي نه د قبر ژوند به ورته آسان وي چې کله مړ کېږي دغه مرګ به آسان وي دغه یو د الله نعمت دی یعنی سخت ترین مرګ به نه وي. دغه شان بیا چې د قبر نه کله راپاسي د قبر ژوند د قبر عموم ډېر ارامدی وي ارامدی دغه ښکلی انعام دی د الله پاک. بیا چې د قیامت ورځ وي نو دغه انعام یافته خلک به بغیر حساب کتاب الله جنت ته بوځي نو دا جنت ته تلل هم یو لوی نعمت دی په پل صراط تېرېدل هم یو لوی نعمت دی د الله دیدار هم یو لوی نعمت دی. نو د آخرت لحاظ سره انعام یافته خلک مونږه دلته کې الله پاک غواړي یادوي ټیک شوه. نو دا دنیوي لحاظ سره انعام یافته خلک ته نه دی مراد ښه. نو مونږ الله نه سوال کړو چې اهدنا یا الله ته مونږ ته وښیې الصراط المستقیم نیغه لاره. اوس هغه نیغه لاره د چا کومه نیغه لاره صراط الذین د هغې خلکو لاره انعمت چې تا انعام کړی علیهم هغوی باندې هغې ټولو باندې. نو انعام یافتو خلکو لار مونږ ته وښیې د انعام یافتو خلکو په لاره باندې مونږ وچلې او غیر المغضوب علیهم یا الله د مغضوب علیه خلکو په لاره باندې مو ونه چلې د هغوی لار راته ونه ښیې ولا الضالین او نه راته د ګمراهانو لاره وښیې. نو دې نه پس بیا آمین ویل مسنون دي آمین دا ویل مسنون دي دا نه د سوره فاتحه حصه ده او نه د قرآن حصه ده دا په سوره فاتحه کې نشته دی اخره کې او په دغه کې نشته دی په قرآن پاک کې نشته. نو دا آمین چې ده که نه دې ته موږ وایو اسم فعل یعنی دا آمین اسم دی خو معنی د فعل ده. هغه فعل کم یو دی استجب نو دا استجب دا امر صيغه ده. دا امر استجب معنی دا ته قبول کا استجب معنی سره ته قبول کا نو آمین معنی دا ته قبول کا دعاءنا دا به ورسره مونږ ووایو دعاءنا زمونږ دعا یا الله مونږ چې دا کومه سوره فاتحه دعا تا نه وغوښته که نه دا زمونږ قبوله کړي. نو هر منځ کې مونږ دا سوره فاتحه وایو که نه نو دا د الله پاک نه یو سوال دی. ګورئ حدیث کې راځي د مسلم شریف حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و الله پاک فرمایي قسمت الصلاة بیني وبین نصفین چې دا سوره فاتحه چې دا که نه دا ما د خپل او د بنده بینی و بین عبدی نصفین چې دا سوره فاتحه ما د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې نیمه کړې ده. نیمه د بنده په حق کې ده او نیمه زما په حق کې ده. الحمدلله رب العالمین دا د الله پاک په حق کې ده. الرحمن الرحیم د الله پاک په حق کې ده. مالک یوم الدین د الله په حق کې ده. او اوس دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د الله پاک په حق کې ده و ایاک نستعین دا د بنده په حق کې ده. نو و ایاک نستعین نو واخله ولا الضالین پورې دا د بنده په حق کې ده. نو الله پاک فرمایي وایي دا سوره فاتحه زما او زما د بنده په منځ کې نیمه تقسیم شوې ده. نیمه حصہ زما د بنده لپاره ده نیمه حصہ زما لپاره ده اوله نیمه حصہ د الله پاک لپاره ده. ګوره څوک چې کله وایي کنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي کله چې انسان وایي الحمد لله رب العالمین نو الله پاک دومره خوشاله شي. الله پاک وایي
حمدنی عبدی زما بنده زما تعریف وکړو زما ثنا بیان کړه او چې کله انسان وایي الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمای اثنا علی عبدی اثنا علی عبدی زما بنده زما تعریف وکړو زما ثنا بیان کړه او کله چې انسان وایي کنه وای مالک یوم الدین نو د دې په جواب کې الله پاک څه فرمایي وای مجدنی عبدی زما بنده زما بزرګي بیان کړه او کله چې انسان وایي کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي وای هذا بیني و بین عبدی هذا بیني و بین عبدی دا زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم شوه آیات نیم زما د بنده لپاره دی او نیم زما لپاره دی او الله پاک فرمایي ول عبدی ما سأل او زما بنده چې څو غواړي زه به الله هغه ورکوم ٹھیک شو نو بیا د اهدنا الصراط المستقیم نو واخله صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين پورې په دغه د پاره الله پاک فرمایي هذا لعبدي هذا لعبدي دا زما د بنده د پاره دی ولعبدي ما سأل او زما بنده چې ما نه څو غواړي زه به الله هغه ورکوم نو ګره د دې په باره کې الله پاک څومره ښکلی دا هغې جواب ورکوي چې کوم مونږ سورې فاتحه وایو د هغې جواب الله پاک مونږ له راکوي او بل ورپسې مخکې حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي او یو ځل جبریل علیه السلام راغی نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او نبي علیه السلام چې دی نبي علیه السلام سره ناست او دغه وخت کې د اسمان کې یو درز نارې شو او آواز وشو نو نبی علیہ السلام ډیر زیات حیران شو جبرئیل علیہ السلام چې بر وکتل نو د اسمان دروازې الله کولو کړې وي نو یو فرشته ته راغله یو فرشته راغله د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او نبی علیہ السلام ته یا رسول الله نن الله پاک تاسو لا دومره بهترین انوار درکړه داسې بهترین نورونه د الله درکړه داسې بهترین رڼاګانې د الله پاک درکړي چې مخکې یو پیغمبر نه الله پاک نه دی ورکړي یو سوره فاتحه چې دا نور الله پاک بل چالم نه دی ورکړي او دا په قرآن پاک کې صرف دا یو ځل راغلی دی بیا بل ځای کې قرآن پاک کې نشته او دویم څه شی دی دویم نور کم یو دی دویم ورته فرمایل د سوره بقره د آمن الرسول نه تر اخره پورې اخیری رکو اخیری آیاتونه نو دا الله پاک نبی رسول الله د دوه نورونه ورکړي دي او حدیث کې راځي او چې الله جل جلاله سوره فاتحه په شان صورت نه په تورات کې نازل کړي نه په زبور کې نه په انجیل کې او نه په قران پاک کې په بل ځای کې بس په قران پاک کې صرف دا یو ځای سوره فاتحه ده بل ځای کې باقي نشته نو دا دومره بهترینه صورت ته او دته سوره شفا وي نو نبی له سلام فرمایي چې سوره فاتحه کې شفا ده دا تاسو په خپل مرزونه باندې دموي چې چا په کوم ځای درد وي درځي سوره فاتحه وایا هغه باندې دمو الله پاک به درد ختمي او حدیث کې راځي وي کوم انسان چې 41 ځل د سار سنتو او د فرض په منځ کې سنت زرو کی اجازه نشي فورا سنتو کی نو جمع ته ډیر ټیم وي نو کم از کم 10 نه واخله 15 منټ کې دا ویل کیږي سوره فاتحه یو سلويخ ځل ویل نو 41 ځل به وي خو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا بسم الله دا اخیری میم نه دا به الحمدلله سره ملاوي نو دا څه به بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولد والین پورې دا څه به یو سلويخ ځل وي نو یو سلويخ ځل ویل برکت لري چې دا انسان بیا دا اسم اعظم دی دا بعض مفسرین چې دا اسم اعظم دی انسان ته الله پاک د دې برکت ډیر څه ورکي او یو انسان له الله د رزق دروازې کولاوي وسی رزق ورله الله ورکي او دویمه خبره چې په کم مرض د مرګ نه علاوه د کم مرض لپاره چې دغه 41 ځلې وکړه او دمه کې الله پاک باغه مرض دا ختمي مکمل د جل نه باغه مرض ختمي او دغه مریض له الله شفا ورکي نو کوشش کو چې موږ صراط دا چې کوم سوره فاتحه دا صحیح طریقې سره د معنی اوس خو ان شاء الله امید دی چې معنی به مزدکړي نو د دې معنی یعنی د دې معنی غور او فکر سره منظم کو او داسې د سوره فاتحه روزانه وایو ان شاء الله چې قران پاک مونږ په ترجمه زده کو نو مونږ به الله پاک په یومي غلار باندې روان کی نو دا زمونږ د نن ورځې درس او سوره فاتحه زمونږ ختم شوله ان شاء الله امید ده تاسو به په پوره سوره فاتحه باندې پوه شئ
دینه پس په ان شاء الله مونږه سوره بقره شروع کوو. اول به د سوره بقره مونږه آیتونه وایو، دغه شانتي مکی دی یا مدنی دی، هغه به هم ټول باس کوو څنګه نازل شوی دی، دا به هم مونږه باس کوو. نو پوره ان شاء الله سوره بقره درس په دینه پس ان شاء الله کوو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.